نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې نن سبا د بناتو په مدرسو کې چې کومه اساتذه کرام دي، استادان دي، ناغي د قران کریم درس ورکي، نو چې کله بدی باندې محواری راشي نو آیا دی بیا د قران درس ورکول شي او کنا کو ورکول شي نو څه طریقه کار به. نو کله چې خزه ته محواری راشي د پاره د قران کریم تلاوت کول جایز نه دي. البته کو یو خزه معلمه ده ماشومان ته د قران کریم درس ورکي، نو د پاره فقها او دو طریقې د سبق خودلو د پاره جایز کړی دي. یو چې دا د حروف تهجی په اعتبار سره پټکو باندې سبق خودل شي. مثلا قل اعوذ برب الناس وی، نو دا به داسې وی چې قاف لام پیش قل، اعوذ حمزه زبر ا، عین و پیش عو، زال پیش زو، اعوذ، په داسې انداز باندې سبق خودل شي. دویمه طریقه فقهاو لیکلې ده چې دا با کلمه کلمه تلاوت هغوی ته کوي، په یو سابه پوره آیات نه وي، یو ټکی به وي. مثلا قل اعوذ برب الناس، په داسې طریقه باندې دا ویل شي. په یو سل مسلسل داسې آیاتونه ویل د دپاره جایز نه دي. البته کو داسې حایزه خزه آیات الکرسی تلاوت کول غواړي، نو فقهاو لیکلي دي چې د دعا په نیت باندې د لپاره د آیات الکرسی تلاوت کول جایز دي، د تلاوت په نیت باندې نه. علامه شامی لیکلي دي فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء او شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به، چې د قراءت اراده نه او داسې آیاتونه چې پای کې دعا معنی پرتوي یا پخپل دعاوي، نو بیا حایزه خزا داسې تلاوت کول شي. مثلا چهل ربنا قرآن کې شته ربنا هب لنا من ازواجنا وغیره، کشان ربنا ظلمنا انفسنا چې دا ربنا ابتدا کې راغلي دا دعاګانې دي، دا ویلی شي. یا داسې آیاتونه چې د دعا معنی پکې پراته ده، نو داسې آیاتونه هم د دعا په نیت باندې ویلی شي، د قرائت په نیت باندې جایز نه دي. والسلام.